نه پس د چرمخکو نه د یارې ضرورت نشته. څوک ورته کربوړی وایي، څوک ورته د کور چمچکې وایي، څوک ورته چرمخکې وایي. انګلیش کې ورته وال لیزرډ او هاوس ګیکو ورته ویلی شي. ځکه د یارې ضرورت نشته چې پاکستان کې تقریبا 85 قسمونه د چرمخکو دي او د کې یو هم انسان دپاره خطرناک نه دی، یعنی زهریله نه دی. دا پهله چک لګولی نشي، یعنی انسان چیچلی نشي او کوي هم چیچي، هیڅ نقصان یې نشته، یعنی هیڅ مسله نشي جوړولی. دې کې یو قسمه صرف خطرناک دی، زهریله دی، خو هغه په امریکا سنټرل امریکا کې دی، یو خاص ځای دی، هلته کې زیات وي، دلته نشته. دا کم کورونو کې عام طور پر وي چې د دیوالونو او شیشو باندې ګرځي، چت الټه سایډ باندې روان وي. دغه چې دی هاوس ګیکوز چې ورته ویلی شي، ګیکوز چې ورته ویلی شي، دې نقصان نشته، مطلب دا زهریله له سره نه دی. ته ته پته شته دې چې دا لکۍ ده، یعنی ټیلې چې کوم ده، دا اکثر چې ته ګزار پې وکړې نو دا لکۍ ته وغورځېږي او خوځي. دا ولې مومنټ کوي؟ دا دی د لکۍ خپله غورځوي چې زمونږ توجه بدله شي، ایکټینګ غونده کې کوي او بیا څو هفتو کې واپس دا لکۍ را پیدا شي او پوره شي، جوړه شي. دی چې دا شیشې د پاسه او چت د الټه سایډ باندې ځي، د خپو کې چې دی په میلیونز داسې داګې غونده کې ویښته لګېدلي دي او هغو سرونه بیا نور هم زیات دي. یعنی دا د هغه مدد ذریعې سره الله پاک یو نظام دی چې دی بره مزل کوي. خو یو خیال به ساتو چې کله دا پپۍ اوبو کې وغورځېږي او ډېر وخت یې وشي، مطلب مړ وي او پکې پروت وي، بیا به خیال کوو چونکې خېټه مو خرابولی شي، الټۍ را باندې لګېدی شي، نور څه دننه مسله راته جوړولی شي، سپیشلی فوډ پویزنینګ غونده کې وغیره که نه خېټې مسلې جوړولی شي یا سکین الرجي جوړې، چوک حساس وي هغو ته زیاتېدی شي، هغه کې خیال کول دي. نور چې کوم هغه امریکا کې دی او څه ورته ګیله مونسټر دی که څه شی دی، هغه هم دومره نه دی نقصان دی چې انسان ډایرکټ وجني. نو دې نه د یارې دومره ضرورت نشته. موږ به چې څومره ته یارېدو که نه زړه به مو شین شو چې وړې بس دا خو نه دی، موږ ډایرکټ رسئ. بیا هم احتیاط ضروري دی، داسې نه ده چې یو مخې مونږ بې احتیاطي کوو. خپل ماشومانو هم خیال ساتو، خوراک څیزونو کې ډېر خیال ساتو. سلام.